أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سورة هود 61 نمبر آیت. د دې 61 نمبر آیت نو واخله د 68 نمبر پورې د صالح علیه السلام 3 نمبر واقعیا ذکر کیږي. دې صورت کې دا 3 واقعیا ده او ټول واقعات دي کې وو واقعات دي. په دې واقعیا کې یو دا دلیل پیش کیږي چې توحید عقیده او توحید دلایل او توحید دعوت دا نوې خبره نه ده، بلکې د ټولو پیغمبرانو پیښه او ټول پیغمبران هم دغه لپاره دنیا ته راغلي او په دې طریقه باندې صالح علیه السلام هم کار کړی دی. نو موجوده مشرکانو ته کوم چې نبی علیه السلام زمانه کې اولنی مخاطبین هغوی دي او پسې ټول دنیا مشرکان چې توحید د الله تعالی یو داسې امر دی چې د مخکې نه ټول پیغمبران د دې خاطر نه د دې نظریې د قایمولو او د مخکې د رسولو د پاره پیغمبران راغلي او ټول پیغمبرانو هم دغه کار کړی. نو دا 3 مواقع پر سوره یهود کې ذکر کیږي د صالح علیه السلام. الله و الى ثمود امغ لګلې او سمودیانو ته اخاهم رور د دوی صالح علیه السلام. صالح علیه السلام د سمودیانو نسبی ورورو دا نسبی ټکي به سره بده خبره بده وجه مانیا ساتي چې سمودیان په خپل باندې کافرانو او صالح علیه السلام د الله تعالی یو نیک پیغمبر او د کافرانو د مسلمانانو منځ کې وروري نه نو بده وجه معنی مذهبي وروري نه نو دا ټکي به لازمي وجه د وروري نسبی و خاندان یو. قال يا قوم اعبدوا الله. صالح علیه السلام ویل چې ای قوم عبادت کوئ د یو الله. ما لكم من اله غیره. نشته تاسو د پاره بغیر د الله تعالی نه بل خدای د الله تعالی نه بغیر دا نشته. دغه معلومی کې دا چې سمودیان د مشرکان خلق هو انشاءکم دغه الله تاسو پیدا کړی من الارض رزمکینا، یعنی تاسو اولنې بنیاد او آغاز د رزمکینا وشو. ځکه تاسو د آدم علیه السلام اولاد یې. آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا و نو بدغه خاطر تاسو هم د رزمکینا پیدا یې. واستعمرکم فیها او تاسو آباد کړای په دې ځمکه کې. دا د الله تعالی احسانات په تاسو باندې. ځمکه نه اول تاسو را پیدا کړی او به ځمکه کې بیرته آباد کړی. استعمار چې کوم دی د دې دوه معنی دي. عمر ورکور ته هم ویل کېږي چې عمرونه درکړي، آبادور ته هم ویل کېږي، لیکن زیاته مشهور دا ده چې په معنا د آبادور سره دی. نو دا احسانات په تاسو باندې کړی دي، بنیادی احسانات دي. اساسي پیدایش او اساسي عمرونه دا د الله تعالی په لاس کې دي او د اساسو بنیادی ضرورت دي. فاستغفروه ندی الله تعالی نه بخنه وغواړي، په خپل شرک او کفر باندې پښیمانه شي او بخنه وغواړي. ثم توبوا الیه، بیا پورا متوجه شي دی الله تعالی ته، یعنی په نور اعمالو کې هم الله تعالی ته پورا متوجه شي. ان ربي بشک رب زما قریب نزدې دی، مجیب قبلون کې دی، یعنی تاسو استغفار ماوري، تاسو توجه او اعمال کول دا هم الله تعالی یې او اوري. نو لہذا تاسو مایسته کې په نیکو اعمالو کې نو چې مونږ کار کوو پته دی ونه لګي د سینه الله نزدې حمد او قبلون کې حمد تاسو اعمال ځای کوي هم او خبري کې هم. قالوا نو ویل دوی یا صالح علیه السلام قد كنت فينا مرجوا، یقینا توی په مونږ کې چې ستانه بتا مکه ده قبل هذا دینه مخکی. صالح علیه السلام قوم را جمع شو. صالح علیه السلام ته ویل ډېر په شریف انداز باندې خبره وکړه چې ته مخکې د پیدایش نواله دی وخت پورې د نبوت ته وخت پورې ته یو دوی سړی به ډېر عقلمن، دیانتدار، امانتدار، ستا هر صفت هر کردار در استایلو. نو تا نه زمون غټه تمه ور دي قوم مشر شي، دا قوم مخکې په ترقی باندې بوزي، نور په دنیا کې د قوم شهرت پیدا شي، تعارف پیدا شي. لیکن تا داسې خبرې شروع کړې دا قوم شاته بوزي، مخکې نه بوزي، خرابې. علماء لیکلي دي چې قوم دا خبره چې ستاره مخکې تمه کې دا وس نه کیږي، وای دې کې دې خبره ته هم اشاره ده چې څومره پیغمبران چې الله تعالی را لېږلي
د هغې پیدایشي تربیت ته مخکې نه موجود شوی و. نو څومره پیغمبران چې راتلل د هغوی امانتداري، دیانتداري، رښتیا، صداقت دا به منلې صفاتو په دې کې به د مخکې نه موجود و. لکه څنګه چې نبي علیه السلام هم په دې صفتونو سره انتهایي مشهور و، صادق او امین به ورته خلکو وایي. دغه شان ټول پیغمبران دي، څومره پیغمبران چې الله رالیږلي دي نو د دوی پیدایشي تربیت شوی، د دې تمام صفتونه روغ رمټې کامل دي. په دې وجه باندې زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې پیغمبران د نبوت نه مخکې هم او وروسته هم معصوم دي، ګناهونو نه پاکي. اتنحانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، ایته موږ منې کې ان نعبد چې موږ عبادت وکړو ما د هغه څه یعبد آباؤنا چې عبادت به کوو پلارانو زمونږ. آبا په معنا د کبارا سره دی، مشرانو زموږ به عبادت کوو، دا خبره نه ته موږ منې کې. واننا لفي شك مما تدعونا الیه مریب، او یقینا موږ په شک یو د هغه څه نه چې ته موږ را بلې هغې ته حیران یو چې ویې منو که ویې نه منو. مریب داسې شک دی چې مکمل یې حیران کړي یو. د دې جملې مطلب دا دی چې ګوره ستا صفتونه خو مخکې نه ښه وو، ستا نه زموږ تمه وه، لیکن اوس یې داسې کار شروع کړی دی چې هغه د عقل هم خلاف او د فطرت هم خلاف. نو موږ دې حیران کړو چې مخکیني صفتونو ته دې ګورو ته ښه سړی، چې د موجوده خبرو ته دې ګورو په شک کې دې واړتې یو چې اوس څه وکړو. د قوم مطلب دا و چې د یو الله بدنګي کول او بوتان پرېښودل دا زموږ عقل نه مني. نو چې زموږ عقل یې نه مني نو اوس دا خو د سره منو نه هلته د ستا مخکیني صفتونو ته ګورو نو هغه صفتونه د ښه صفتونه دي، نو ځکه تا حیران کړي یو چې چېرته لاړ شو. په توحید کې دې حیران کړي یو چې ویې منو که ویې نه منو. قال نو صالح علیه السلام یا قوم ای زما قومه ارأیتم از خبر کم تاسو، یا ارأیتم په معنا د اخبرنی دی، خبر راکې ما ته ان کنتو علی بینة من ربی، که زه یم په دلایلو سره د طرفه د رب خپل نه، وآتانی او راکړی ما ته الله تعالی منه د خپل طرف نه رحمت، د رحمت نه مراد د نبوت شو او د بینې دلایلو نه مراد معجزې شوې چې الله تعالی ما ته د نبوت هم راکړی او د معجزې هم راکړي، او تاسو ماله دعوت راکوئ چې نه دا خبرې چې ته کومې کېږي زموږ د عقل نه خلاف دي او زموږ د رواج نه خلاف دي او ته ښه سړی خو دې خبرو نه خلاص شه، دا کار مه کوه. نو بیا به څنګه چل کېږي فمن ینصرني من الله، څوک به زما امداد کوي من الله د عذاب د الله نه. څه مطلب و؟ دا دین رسول په ما باندې فرض عین دي چې زه ونه رسوم تاسو ما منې کوئ چې دا مه رسوه، زموږ د رواج د عقل خلاف کار مه کوه او ته ښه سړی خو دا کارونه دي خراب دي. نو بیا به زه خپل فرض پرېږدم او چې فرض مې پرېښود نو الله تعالی عذاب به ما ته متوجه شي، ځکه څوک چې فرض نه ادا کوي نو هغه مجرم دی او چې کله مجرم شي بیا خو بیا عذاب راځي. نو فمن ینصرني، څوک به زما امداد کوي من الله د عذاب د الله نه، د الله عذاب نه مې څوک خلاصوي. ان عصیته که زه نافرماني وکړم او نافرماني دا د دین مخکې ونه رسو، فما تزیدونني، نو تاسو نه زیاتوئ زما دپاره غیر تقصیر بغیر تاوان نه. یعنې تاسو چې کوم دعوت ما ته راکوئ او د رورولۍ خبرې ما ته کوئ چې زموږ رورولي ده، ته ښه سړی، ته د مشرۍ قابل یې، لیکن تا د کمزوري ده چې د دین او توحید خبره کې دا صرف پرېږدوه. نو دا دعوت تاسو کوم ما ته راکوئ دا تاسو تاوان نه بغیر بل شی زما دپاره تاسو نه سیوا کوئ، صرف تاوان را سیوا کوئ، ځکه چې کله په دې مرض کې اخته شوم د تاسو خبره مې واورېدله نو بیا عذاب دی، د الله تعالی رحمت به ختم شي، عذاب به متوجه شي، دغه عذاب نه مې څوک خلاصولی هم نه شي، نو صرف تاوان شو، بل فایده پکې راونه